ماشاءالله زمونږ اسلامي جمهوریه پاکستان کې یو لوی غټ دهشتګرد گرفتار کړی دی او دومره پولیس نه راچاپېره دی چې دا دومره یو لوی دهشتګرد دی چې پوره اسلامي جمهوریه پاکستان ته تېنه یو لوی غټه خطره وه افسوس بیا خلک راپاسې وایي اسلامي جمهوریه دا اسرائیلي جمهوریه پاکستان دی دا د اسرائیلو ملک او د امریکې یو 50 سټیټ دی او دلته راپاسې وایي موږ د انډیا نه جنګ وګټه او دا زموږ ازلي دشمنان دي او غزوه هند به پکې کېږي او دا د مسلمانانو ملک دی دا د اسرائیلو ملک او د امریکې یو 50 سټیټ دی او موږ د امریکې او د IMF قرضدار او د امریکې غلامان او دلګان یو دغه سینیټر مشتاق احمد چې د نتنیاهو د اسرائیلو چې کوم صدر دی وزیر اعظم دی او د اسرائیل خلاف د فلسطین په حق له د فلسطین په ګولالي ماشومانانو په حق له باندې د هغو غوښې هلته تیکه تیکه کېږي او سپي او پیشوګانې خوري د هغو په حق له راوتلی او په پاکستان کې دغه ظالم جابر ریاست گرفتاره کړه او په داسې دا یو سینیټر دی سابق سینیټر دی او موجوده ما په خیال موجوده هم سینیټر دی او پارلمنټرین تیر شوی دی او پښتون دی په دغه ملک کې د پښتون سره په هر ناروا سلوک وشو هر ناروا تجربه په دغه پښتون باندې کېږي او غیر چاپېره ورته دغه دله او بې غیرت او دغه کونی قوم ولاړ دی چې دغه پولیس دغه په زبردستۍ باندې دغه ګاډي ته خېجوي په څه وجه چې د فلسطین په حق آواز اوچتوي د اسرائیل خلاف راوتلی دی او دا د اسرائیل بچي چې کوم دي دغه هلته په زور باندې دغه ګاډو ته خېجوي او په زور یې ګرفتاره کوي یو سینیټر سپینګیری چې د سپینې ګیرې نه الله لره حیا ورځي او زمونږ دغه اسلامي جمهوریه اسلامي نه اسرائیلي جمهوریه کې دغه هلته مسلمانان راوایي موږ پکه مسلمانان یو دا د اسلام په ملک اسلام په نوم باندې دا ملک جوړ شوی دی دغه بې غیرتو له د سپینې ګیرې نه حیا نه ورځي زمونږ سپین ګیري دغه شانتې په لارو ګودرو کې او په لارو کوڅو کې راګاګل او کپړې او جامې او هر څه ترې نه اوښتی لعنت دې وي په دغه ظالم جابر نظام باندې